په غم کې جاړي ونې بوټي ته ورغاړه وځي د مسافر په خوشحالۍ د ګډېدو څوک دي تاسو احتجاج وکړو ولې ورک شو دریا خان او ملخان چرته دی تاسو کې پښتو چرته ایمان چرته اباسین یوسفزی د لرې او بري پښتونخوا د ادب هغه ځلینده ستوری دی کم چې په ادبي دنیا کې د شهابي ثاقب حیثیت لري د دې ښاغلي ادبي خدمات په دې ګواهي ورکوي چې د پاکستان صدارتي ایوارډ ورکولو سره ورله د افغانستان صدارتي ایوارډ هم ورکړی شوی دی د دې ښاغلي په زندګۍ که نظر واچولی شي نو د ده د ادبي خدمات راټولول به ډېر ګران شي خو ولې د وخت پوهان ورله په خپله ژبه څه داسې وایي اباسین یوسفزی په لره او بره پښتونخوا کې د خپل ځان مثال پخپله دی او زه به ورته د شعر و ادب په دې دور کې د شعر و ادب مجدد ووایم This program is brought to you by Journal Petroleum and Pakhtun Team. دا لالونه د ایرو را پیدا کیږي داسې خلک په صدو را پیدا کیږي عزتمندو کتونکو سلامونه نیکی هیلې او احترامات مې ومنئ یو ځلې بیا ستاسو په خدمت کې ستاسو ورور ستاسو کوربه او ستاسو دوست تبسم مومن حاضر دی ښاغلی اباسین یوسفزی صاحب د دوی ژوند به پوښتو د دوی زیار به پوښتو نو بلا تاخیره د هغوی سایټ ته ځم د هغوی طرف ته ځم نو مشره زموږ په دې پروګرام کې تاسو ته هرکلی او ستړي مشي تبسم صاحب خوار مشي ستړی مشي خوشحاله یم چې زه د خپلو کتونکو اوریدونکو سره مخ یم زما پوره نوم دی مسلم شاه اباسین یوسفزی خو د اباسین یوسفزي په نامه باندې مې خلک پیژني خانپور ادینزی کوزدیر د ملکنډ د سیمې استوګن یم او د تیرو تقریبا 40 کالو نه د ادبي دنیا سره تړلی یم او پېښور کې هم تقریبا دومره عمر وشو په اسلامي کالج پوهنتون کې د پښتو د څانګې د رئیس په طور خپله ذمهواري ترسره کوم او د هغې نه علاوه بس یو لیکوال یم او دومره ده چې الله تعالی ډېره مهرباني کړې ده او په داسې دور کې پیدا کړی یم چې ما د پښتو او د پښتنو ډېر لوی اتلان لیدلي دي اورېدلي دي او لوستي دي د تېرو تقریبا 1995 نه شاعري کومه او تقریبا په کال 1994 کې زما وړاندې کتاب چاپ ته غورځنګونه بیا د هغې نه پس په کال 2015 کې الوت چاپ ته او بیا په کال 2014 کې مرام چاپ ته دا د شاعرۍ 3 کتابونه دي زما غورځنګونو ته دا امتیاز حاصل دی چې هغه د پښتو ځانګړی کتاب دی چې 10 ځله چاپ شوی دی او بیا د هغې نه پس الوت هم 15 ځله چاپ دی او لا لګیا دی چاپ کیږي د دې سره ما د نثر هم څه کتابونه لیکلي اردو کې مې یو کتاب لیکلی زیتون بانو شخصیت اور فن د اکادمي ادبیات لپاره د زیتون بانو بیبي په ژوند او کار باندې یو کتاب دی د دې نه علاوه یو کتاب د پښتونخوا بانی چې دی هغه مې مرتب کړی دی د ملک احمد بابا په هکله باندې په هغې کې مقالې دي بیا د هغې نه علاوه پښتون حمزه په نوم باندې زما د تحقیق او تنقید یو کتاب دی د دې سره ترجمې ما کړي دي د مختلفو ژبو نه پښتو ته مې ژباړلي دي او هغه کتابونه هم چاپ دي نو ټول زما چې رایوځای شي نو 10 کتابونه زما تر اوسه پورې چاپ دي او په تحقیقي مقالې چې دي هم تقریبا داسې د 15 نواله تر 20 پورې هغه په مختلفو جرنلو کې څه چاپ دي او څه لګیا دي چاپ کیږي This program is brought to you by Journal Petroleum and Pakhtun Team. مینوالو دپاره دغه یو پوښتنه لرو څومره ورونه لرئ څومره د کورنۍ په حوالې سره راته که خپل دغه ذاتي زندګۍ کې را سره لږه خبره شامله کوي نو مننه به زما 6 ورونه دي د خدای فضل له او 2 خویندې دي او خپل بچي مې 4 دي او د هغې نه علاوه مطلب دا دی چې زما پرونو کې 2م نمبر دی وخت په وخت باندې مختلف کلامونه خلکو خوښ کړي دي
خو په غزلو کې زما غزل چې کله دا ولیکلی شو ګرد دی که غبار دی خو بس خوښ مې دی دا چې ستا د لار دی خو بس خوښ مې دی او ګورئ نړیوالو دا زما ولس څومره خوارو دی خو بس خوښ مې دی او یه ناصحه څه پوښتې چې څرنګه ستا پکې څه کار دی خو بس خوښ مې دی دا غزل اول مشهور شو نو هغې مطلب خلکو زما په نوم کې دلچسپي اخیستل شروع مشاعره کې چې به نوم واخیستی شو نو خلکو په غور کتل چې دا هغه اباسین دی بیا د هغې نه پس اوس په لنډو ورځو کې تېرو 10 کالو کې چې کله په پښتنو باندې دا ډېره راټیټه شوه نو په دغه وخت کې خدای پاک مانه یو نظم تخلیق کو هغه احتجاج تاسو احتجاج وکړو ویښ چې پښتانه کړي خوشحال خان چېرته دی تاسو کې پښتو چرته ایمان چرته دی ویښ چې پښتانه کړي خوشحال خان چرته دی تاسو کې پښتو چرته ایمان چرته دی چرته دی د قام د زړه درمان چرته دی سر چې ترې نظار کې is brought to you by Journal Petroleum and Pakhtun team. عزتمندو کتونکو یو واري بیا په پروګرام کې تاسو ته هرکلی وي اباسین صاحب موږ سره ناست دی او د ژوند په حوالې سره دلچسپ معلومات به حاصلوو د ټولو نه ښه دوست چې په شاعرانو او ادیبانو کې ونه خیبر افریدی و الله دې وبخي نو خیبر افریدي چې دی د هغه ارمان یو دا و چې زما واده وشي نو هغه زما د واده نه یوه هفته مخکې وفات شو بیا د هغې نه پس د هغه دویم ارمان دا و چې قبایلو ته بالغ رایدهي ورکړی شي هغه هم د هغه د وفات نه پس شو چې قبایل د ووټ حق ولرو بیا د هغې نه پس د هغه بل ارمان و چې د پښتونخوا نوم دې بحال کړی شي هغه هم وشو د هغه د وفات نه پس نو زه چې په کومه ورځ باندې ډېر خوشحاله وم نو هغه دا و چې کله د پښتونخوا نوم بحال شو نو زه ډېر زیات خوشحاله وم او زه ډېر زیات خفه په هغه ورځ وم چې کله ډاکټر نجیب شهید کړی شو په ورځ ډېر خفه وم چې د پښتنو د بادشاه دا حال دی نو چې د عام پښتون سره به څه کېږي د دې نه علاوه کله چې قبایلي سیمه د پښتونخوا برخه وګرځېده نو هم زه ډېر خوشحاله وم ډېر خوشحاله وم چې یاره زمونږ دغه سیمه چې هغه هلته نه تعلیم شته نه سړک شته معیاري سړکونه نشته کلو ته ګیس نشته بجلی نشته سکول نشته ډسپنسري اسپتال نشته نو مای چې دغه خلک چې دي دوی به د ترقۍ په دې منډه کې شامل شي نو په هغې ډېر خوشحاله وم الله دې وکړي چې اوس په هنګامي بنیادونو هلته کار وشي او د صوبې د نورو علاقو سره دوی په 10-12 کاله کې برابر کړی شي چې هغه عمره ترقي وکړی شي د دې نه علاوه نورې ډېرې خبرې دي وخت په وخت باندې مخې ته راځي خو دغه مې خاص څیزونه د خفګان او د خوشحالۍ چې تاسو سره مې شریک کړه بل دا څیز دی چې دا ټول شاعران چې دي حمزه بابا غني خان قلندر صاحب اجمل خټک صاحب اعظم صاحب د دې ټولو سره ناست ما د دې ټولو سره مې خبرې شوي دي ټولو نه مې مینه اخیستې ده اجمل بابا به ما ته جانان وي دا زما دپاره ډېر فخر دی او اجمل بابا په ما باندې نظم لیکلی دی چې په خپلو کشرانو څوک نه لیکي داسې نظمونه او ما له ډېره مینه راکړې دغسې هر یو مشر ډېره مینه راکړې ده نو چې دغه خلک را یادومه نو کله جړغونه هم شوه زه یم چې دا خلک چې وی نو اوس به دا حالات is brought to you by Journal Petroleum and Pakhtun team. مشره یو پوښتنه مختصر دغه کومو فنکارانو چې هغوی کې زاړه فنکاران دي هغوی کې نوي فنکاران دي داسې یو څو نومه راسره شامل کوي چې هغوی ستاسو کلامونه ویلي یاره زما خیال زما کلام یو ناشناس نه دی ویلی تقریبا نور چې کوم سندرغاړي په دې دور کې تیر شوي نو ټولو ویلی دی شاه ولی استاز خیال محمد استاز گلزار علم استاز سردار علی ټکر د هغې نه پس هارون باچا کرن خان او نازیه اقبال او ګلپاڼ او ټول چې کوم مشهور سندرغاړي دي همایون خان او په دنیا کې چې زړګې پیرا ټولي یو نور دا په دنیا کې چې زړګې پیرا ټولي ژوند لکه بېدیا ده بني آدم فقیرېږي ډېر شکر د الله دی چې ستا سوری مې په سر دی چې مور لا ژوند
دی دا باسم هم بختور دی. This program is brought to you by Journal Petroleum and Pakhtun team. اخیری برخې لرازو مشره مینوال تاسو ته غوږ دي که د خپل کلام نمونې را سره شاملې کوي نو یو جهان من نه وي. بیخي څه درغریبي چې یا به تاسو سره شامله کړم. تبسم صاحب دا یو وړوکی غوندې غزلګۍ به سره شامل کړم چې دا خو یو ته یې نور په ما د خوږېدو څوک دي. دا خو یو ته یې نور په ما د خوږېدو څوک دي. په ټول وطن کې مې د سترګو خوږېدو څوک دي. دلته دوه مخي دوه مذهبي او دوه ژبې ګرځي اوس په منبر او په دریځ د ودرېدو څوک دي. په غم کې ژاړي ونې بوټي ته ورغاړه وځي د مسافر په خوشحالۍ د ګډېدو څوک دي. او په دې وطن کې د اظهار د ازادۍ دپاره چوکې چا وخوړې او ناستې په چوکو څوک دي. او په پښتنو کې چې شعور او بیداری راغلله د اباسین مخې ته بیا د ودرېدو څوک دي. دا لا کومه منطقه ده کوم وطن دی کوم یو قام دی. وینې سحر دی اوښکې ماښام دی. دا د زړه او جذبه ده د ایمان یو انتظام دی. نه په بریتو کې پښتو ده نه په ګیره کې اسلام دی. او داسې کانې وشوې داسې لوبې کیږي رند ولاړ په مسله دی د واعظ په لاس کې جام دی. او دا چې بر کلی لوټ کو د کوز کلي څوکیدارو دا چې کوز کلی وران کو دا د بر کلي امام دی. او حالات ځکه شول بېواکه د هیواد ستره واکمنه قتل خاص چې دی ونه کو نو دا ځکه قتل عام دی. دا د زړه او جذبه ده د ایمان یو انتظام دی. نه په بریتو کې پښتو ده نه په ګیره کې اسلام دی. This program is brought to you by Journal Petroleum and Pakhtun team. پښتنو دپاره څه میسیج یو اخیري ورکوئ څه پیغام ورکوئ؟ زما خیال له دې نه بل ښه پیغام نشي کېدی چې خپله ژبه یعنې پښتو وایئ پښتو لولئ پښتو لیکئ او پښتو کوئ. عزتمندو کتونکو د دغه مختصر او د ښکلي پیغام سره زه د تاسو نه غواړم اجازت د بل پروګرام پورې ما ته به څومره منډه راکړئ اجازت د لوی الله پامان. یو مور په دنیا کې چې زړګې پرې راټولېږي یو مور په دنیا کې چې زړګې پرې راټولېږي ژوندون لکه بېدیاده بنیادم فقیري. Program is brought to you by Journal Petroleum and Pakhtun team.